يزيد بن سنان بن يزيد البصري قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال اخبرنا حماد بن سلمة عن محمد بن اسحاق عن محمد بن جعفر عن عبيد الله بن عبد الله عن عبد الله بن عمر عن ابيه رضي الله عنه صلى الله عليه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. وبه قال حدثنا يزيد قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا حماد بن سلمة ان عاصم بن المنذر اخبره قال كنا في بستان لنا او بستان زمن باغ بديكو يا دي عبيد الله ابن عبد الله ابن عمر دي عمر فاروق دي وسي باغ بديكو لعبيد الله بن عبد الله بن عمر فحضرت صلاة الظهر فقام إلى بئر البستان فحضرت صلاة الظهر تايم دي ماسپخین دل منظر حاضر شو منز دي ماسپخین مانا تايم راغی دي ماسپخین دل منظر نو فقام الى بئر البستان وی زمان بابا جی پاسه کم کوی چې په دې باغ کې او فتوزع من هغه نه او دسو کو فيه جلد بعير او هغه کې د اوخ چمړه څرمنه پرته و میتین د مردار اوخ څرمنه ما ورته له اتتوزع منه آیا ته د دې باغ په ور دس کې وهذا فيه د مردار اوخ چمړه او څرمن پکې پرته ده نو عبید الله راتوي اخبرني ابي زما پلار عبد الله اغما تویلی ان رسول الله قال محبوب دا فرمایلی اذا كان الماء قلتين چکل وبد وقلوت ورسی نو لم ينجس ابي پلیتینا اگر کا نجاست پکی دا د خبره او دلیل ویلو موږ د دې جوابونه مخکې کړی دي خو زموږ یو خبره ته محتاج زموږ د شوافی یو خبره قدر مشترک کله کې وبای مای قلیل او هغه ته نجاست پروته عین الفور پلی کطبعیت او صفت بدل وکنه مخکې د بول من راغلی مای راکت کی خبره دیو که اولو القلب او مای کثیر تر سوچ تغییر بیا زمونږ او د شوافی ولانجه په څه کې و چې دا د قلت او کثرت مقدار حقیقتا معلوم دا کنه ده دا مقدار تحقیقی ده که تخمینی ده نو تاسو ویلو کنه چې شوافی تحقیقی وي دا دلیل ده دا روایت او من تخمینی وایو د تخمین په حواله د احناف درې نظرو امام ابو حنیفه رحمت الله علیه رائے د مبتلا به په اعتبار کاغه ډېر ویل ډېر دي کله ویل امام ابو یوسف تحریک ته اعتبار یو سیټ د طالب هوس کې کېنو کو ته حرکت او د سره یا چې بل طرف کې حرکت راغله قلیل کلی کسي امام محمد ویل چې یو طالب لس پر لسو کې دا مای کثیر دی په حکم د مای جاری کې کله طالب په یو طرف کې څه نجاست وی بل نه او داسې وکړو چې شیخ صاحب داسو شافی صاحب د خپل مذهب د پرات د قلت او کثرت مقدار تحقیقی د حدیث د قلتین راو اوس بدل تمنګ او تاسو له وضاحت او دا وضاحت سره بتا ته ترمذی کې چې دا باب راشل ته بیان کړي ابو داود کې سبا ان شاء الله دا رضیالته د قلتین روایت ابو داود کی بنیم خبر ختم ہے جو بہر کتاب کے جاغا دے سنانو ندی دی فقہاو پا ترتیب لکل شوی دی او دے قلتین روایت پا کرازی پا دے ٹولو کے با
تا ته دا مسله راشي بیا به ته فارغ یې د دې یوه قاعده به دا یاده کړې په حل او په حرمت کې په باب د حل او حرمت په باب د طهارت او نجاست یا یو مسله اختلافي کې که ته استدلال نیسې په داسې روایت به نیسې چې هغه غیر مستورب وي غیر په مستورب روایت باندې استدلال کول په مسله اختلافي معرکة الآراء او په روایت مستورب دا جایز نه او په حدیث د قلتینو کې څلور قسمه استراب تاسو نو خو پکې ویل بلکې لا بعض علما پنځه وایي روایت مستورب ده مستورب معنا ګډ وډ د استراب نه روایت کې څه ګډوډي شته نو چې کله روایت مستورب شي ګډوډ شي هغه مستورب روایت په داسې مسله کې چې د طهارت او نجاست یو اختلاف وي په دا روایت باندې څوک استدلال نشي کولی او نه په دې روایت باندې د خپله مدعا ثابته اوس په دې کې هغه استراب ته ګورئ اول استراب من حیث السند دویم استراب من حیث المعنى دریم استراب من حیث المتن څلورم استراب من حیث المصداق بعض من حیث المفهوم وایي د سند په حواله دغه روایت د قلتینو کې استراب څنګه راغلی ما درته ویلي ځان به لږ ستومانه کې طحاوي شریف فایده به درته په ابو داود کې مخې ته راشي او ترمذي کې به هم راشي که ژوند باقي سبا وګورئ دا روایت د قلتینو د دې دار او مدار د روایت پدری محدثینو باندې دا پدری اشخاص باندې دا مدار سند چې ورته مونږ تاسو وایي اول مدار سند تاسو ښه سوچ ورته کوئ دلته براشي ولید ابن کثیر عن محمد ابن جعفر ابن زبیر دا یو طریقه د سند شو دلته ولید روایت کې د محمد بن جعفر ابن زبیر دویم سند ته وګورئ ولید ابن کثیر عن محمد ابن عباد ابن زبیر حضرات تاسو متوجه دویم کې ګوره ولید ابن کثیر مدار وکنو مخکې روایت چانه د محمد ابن جعفر نه او دلته ولید ابن کثیر عن محمد بن عباد ابن زبیر کوم لید فرق دې ته اوس استراف سند وي مخکې دی ولید روایت کړی ولید ابن کثیر د محمد ابن جعفر نه واغد ابن زبیر دویم سند کې ولید ابن کثیر روایت کوي د محمد ابن عباد مخکې روایت سند کې محمد ابن عباد شته نشته کنه دلته ګوره محمد ابن عباد د ابن زبیر دریم ته وګورئ ولید ابن کثیر روایت کوي د عبید الله ابن عمر نه عبید الله مکمل سند بدل شو کنه تو وګوره محمد بن جعفر تو وګوره محمد ابن عباد او په دریم کې ولید ابن کثیر روایت عبید الله ابن عمر نه کوي شيوخ او استادان بدل شو کنه سند د کنه ده سند ګډوډ شو کنه شو او څلورم کې ګوره ولید ابن کثیر روایت کوي د عبد الله ابن عمر د کې د عبد الله ابن عمر غدي عبید الله ابن عمر پځه
د عبید الله ابن عمر په ځای څوک راغی؟ نو اوس دې ته تاسو استراب نه وای، سند مسترب شو، یو ځلې بیا ورته متوجه اوسئ. مدار سند درې محدثین درې کسان، اول ولید ابن کثیر دا په څلورو طریقو روایت نقل کړي. ولید ابن کثیر عن محمد ابن جعفر ابن زبیر، دویم ولید ابن کثیر عن محمد ابن عباد ابن زبیر، دریم ولید ابن کثیر عن عبید الله ابن عمر، څلورم ولید ابن کثیر عن عبد الله ابن عمر. حدیث من حیث سند پتقراوی باندې چې ولید ده هغه استراب راغی. دویم مدار سند ما دا طویل په دریو اشخاصو باندې. دویم شخص چې دا په دویمه طریقه راوی دي د قلتینو د روایت محمد بن اسحاق، دا محمد د قلتینو روایت چې نقل کړه خو په دوه طریقو یې نقل کړه او په دوو سندونو باندې. اول ته ګورئ عن محمد ابن اسحاق عن محمد ابن جعفر ابن زبیر. ورا محمد بن اسحاق روایت کی دی محمد بن جعفر ابن زبیر، خور تو گورئی. دویم محمد بن اسحاق روایت کی دی محمد ابن عباد ابن زبیر. فرق مولی دکانا دا یو سند کے محمد ابن جعفر روایت کی دی چانا، محمد بن اسحاق روایت کی دی محمد ابن جعفر ابن زبیر، او په دویم سند کې محمد بن اسحاق روایت کی لمحمد ابن عباد ابن زبیر. دا دویم شخص او مدار سند دو طریقو سره روایت قلتینو نقل کړي او دواړه طریقې مسترد. په دې سند کې محمد بن اسحاق ده او د جرح او د تعدیل په امامانو کې علی ابن مدینی محمد ابن اسحاق ته ضعیف راوی ویلي. دا حدیث دی یاد نه، تحقیق دی یاد نه، سبب غیر مقلدین اصحاب ظواهر ساکت او صامت او خاموش ولا ځان خپویا. دریم شخص چې د قلتین روایت مدار په د باندې ده حماد بن سلمہ ده. حماد بن سلمہ د په سند باندې چې کم روایت نقل ده دا مسترب نه ده، د نورو په شان ده، لیکن دا مرفوع روایت نه ده، دا موقوف ده. نو چې کله یو روایت مسترب من حیث سندی پاغه باندې استدلال جایز. نو شوافی او تاسو په داسې مسترب روایت زمون په خلاف څنګه استدلال نشي چې مقدار د ماء قلیل او کثیر تحقیقی ده او حدیث د قلته. دویم استراب فی المتن، سند کې استراب ثابت شو. متن ته وګورئ ښا دا په څلورو طریقو باندې متن نقل شوی د قلتین او د روایت. دا دو چنن یاد کی دا ډیر دا اول دلت راضی اذا کان الماء قلتین چې کله او بدو قلیش دلته قلتین راغلی بیا وجه د پلیتیږي نه. دویم کې وای قدر قلتین او ثلاث، اذا کان الماء قدر قلتین او ثلاث چې کله او په مقدار د قلتین شي یاد ریو. مخکې روایت کې قدر او ثلاث تا ور سره دا متن حدیث ته ګوره دا مسترب شو. دریم ته وګوره اذا کان الماء قلتن، د قلتن په ځای قلتن راغلی یو قله، د قلې تفسیر روانه فلا يحمل الخبث نه پریتی. څلورم اذا کان الماء 40 قلتن چې کله او بد څلوي قلو ته ورس. استراف المتن موکته قلتين یو، اذا كان الماء قدر قلتين او ثلاث دوا، اذا كان الماء قلتن دري، اذا كان الماء 40 قلتن فلا يحمل څلور. دا متن څلور قسمه استراف پکې راغی کرانه.
نو ته به کوم روایت اوس راغلی دی؟ څلوېښت کلو به راغلی دی، یوې به راغلی دی، دوه دی، درې. دا خو متن د متن مسترب ده، نو چې یو روایت سندن مسترب معنا ګډ وډ شي، متنن مسترب متن ګډ وډ ده، یو کې دوه دي، یو کې یو ده، بلکې درې دي، بلکې څلوېښت. دغه شان ته مسترب روایتونه دا قابل استدلال نه دي. دوه قسمه استراب پاتې ده، یو ته استراب فعل معنا وایي چې د قله او قلتین معنا څه ده. دویم ته استراب فعل مصداق وایي چې یو قله اوبو نه څومره جوړېږي په مشک او ګوړي باندې. پخوا به خلکو دې ګوډو کې اوبه راوړلې او ساتل، د ګډو بېزو ګوډي به ودې باغت به ورکړل. نو دا به انشاءالله بیا سبا ووایو چې دا مسله لږ نازکه ده، بیا به د الله په فضل مخکې ته منډې وهو. پاکه پروردګاره موږ سره مدد وکړي.